بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون سورة المؤمنون ابتدا کی د مؤمنانو د کامیابی خبره وا بیا د مؤمنانو صفتونه ذکر کول چې د مؤمنانو کې به دا صفتونه مانځه کې به خشوع کوي لغو کارونه به اعراض کوي زکات به ورکوي د خپلو شرمګاهونو حفاظت به کوي د خپلو امانتونو د خپلو وعدو خیال به ساتي د خپلو منځونو حفاظت به کوي نو دی به جنت ته ځي ورپسې تذکره وه د انسانانو د پیدا کولو اولنی آدم علیه السلام چې الله پیدا کاو نو یې د خټې نه مې پیدا کړی او راښکودلې شوي چڼ کړی شوي نه بیا مې د هغه نسل په دې طریقې باندې چلولی ګوره الله رب العزت څومره ښایسته تصویر جوړونکی دی کله چې دا پیدا یې کړئ یو وخت به دنیا کې تیر کوي نو بیا د هغې نه وروسته به بیا تاسو مړه کیږئ نو مر نه وروستو بیا یو عالم دی عالم برزخ په هغې کې به یی د قبر عالم ورته هم وایي د برزخ عالم ورته هم وایي نو د هغې نه وروستو انکم یوم القیامت تبعثون د قیامت ورځې ته بیا راپورته کولی کیږئ دارنګې الله رب العزت په تاسو باندې له پاسه اووه اسمانونه جوړ کړلي څومره چې الله څه پیدا کړلي الله وایي د هېڅ شي نه ناخبره نیم اسمان نه مې اوبه م راورولي نو دغه اوبه مې ستاسو دپاره په دې ځمکه کې سټاک کړلي په ځمکه کې مې ورننیستلي په ځمکه کې مې دا اوبو ستاسو دپاره پټې کړلي نو تاسو چې کله ضرورت محسوس کوئ نو د هغې په انداز باندې تاسو دغه ځمکې اوبه راوباسئ الله وایي که زه وغواړم دا اوبه به وچیکم دا به بوزم ښکته وی بوزم چې ستاسو به ورته بیا ادراک نه رسي د دغه اوبو په ذریعې باندې باغونه انګور میوې وغیره دا پیدا کړلي شین غر ښایسته هغې کې یو ونه پیدا کړله چې په هغې کې سالن هم دی او تیل پکې هم دي سارو خبره وکړه ستاسو لپاره په سارو کې مې عبرت دی د هغې په خېټو کې څه دي یعنې پی موږ تاسو باندې څکو په دې کې ډېرې فایدې نور هم ستاسو لپاره په دې سارو کې شتي بعضې باندې تاسو سورلي کوئ بعضې پکې خوراک هم کار کوي اوس تذکره کوي په دې باندې واقع پیش کوي د نوح علیه السلام مسله د توحید مخکې موږ ویلي وو په دې صورت کې ذکر کوي به په دې باندې دلائل به پیش کوي دلائل نقلی دلائل عقلی او دلائل وحی د مخکینی د نوح علیه السلام د نورو پیغمبرانو نه به دا تذکره کوي چې هغې ګوره دا مسله بیان کړوه نو تاسو هم د دې بیانول پکار دي دا مسله تاسو هم بیان کوي دا خلکو ته ورسوئ نو د نوح علیه السلام تذکره کوي خلکو ورته څه وی د هغې تذکره هم څه لږه کوي آخر اونه شوه نوح علیه السلام په دې مسله باندې تکلیفونه برداشت کړو 9.5 کاله د هغې نه وروستو په خلکو باندې عذاب راغی طوفان په شکل باندې نوح علیه السلام ته الله وی کشتۍ جوړه کا کشتۍ یې جوړه کړه او کشتۍ کې دومره سواره کا د هغې تذکره راځي نو نور څومره خلک چې وو هغې تباه شو څومره چې په کشتۍ کې وو الله وایي هغه مې بچ کړه کله چې تاسو کشتۍ کې برابر شي نو د هغې وخت کې دعا به څنګه کوئ د هغې تذکره ده بیا ورپسې نور قومونو تذکره به کېږي ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره
او یقینا لګلې مونږ نوح علیہ السلام دغه قوم ته فقال یا قوم اعبدوا الله نو کله چې راغی نو ویې قوم زما اعبدوا الله الله یو ومنئ اعبدوا الله دا الله بندگی کوئ د بل چا بندگی مه کوئ بندگی الله له خاص کوئ ما لکم من اله غیرو نشته ستاسو دپاره د الله نه سوا بل اله بل اله نشتی بل مشکل کشا نشتی بل پر یادرس نشتی بل حاجت روا نشتی آغا یو ذات تے نو اداغ بندگی کوئی آغا یو اومنی افلا تتقون تاس تقواول نه اختیاروئی تاسو ځان د دې شرکون نول نه بچ کوئ تاسو الله طرف ته ولې ناراضئ فقال الملأ الذين كفروا من قومه نو وی غټانو دا کسان چې کفر کړو د قوم داغه نه ما هذا الا بشر مثلكم وی نه دی دا الا بشر مثلكم مگر بشر دی ستاسو غوندې او دا نوح علیہ السلام خو ستاسو په شانتي یو انسان دی ما هذا الا بشر مثلكم نه دی دا مگر بشر دی ستاسو په شان تاسو انسانان یې تاسو بشر یې دیم بشر دی یرید ان یتفضل علیکم دی غواړي چې لوی دی حاصل کی غوروالی دی حاصل کی فضیلت حاصل کی پتاسو دی پتاسو باندې ځانو اوچتول غواړي غوره کول غواړي منبر کول غواړي ولو شاء الله لانزل ملائکة کچری الله غوښته نو خامخا را لېږلی به وی ملائکو لره ملائک به را لېږلی به تی ولې را لېږلی انسان یې ولې را لېږو ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین نه دا اورېدلي موږ دا خبره په خپلو پلرانو مخکینو کې موږ پلار نیکه چې کوم تېر شي د هغې په دور کې دا خبره موږ نه دا اورېدلي چې داسې سړی به راځي او هغه به خبرې کوي انسان به هغه به ځان ته پیغمبر وایي انسان به راځي د انسان تابعداري به سړی کوي دارنګې مسله د توحید او دا مسله د توحید خو موږ پلار نیکه کې نه دا اورېدلي نوح علیہ السلام دور چې کله نږدې کېدو خلک چې په ګمراهۍ راتله په دې کې رستو صورت نوح کې تذکره به راځي د دې څه مشرانو نیکانو بزرګانو هغه وفات شو چې کله هغه وفات شو نو هغې ډېر زیات پریشان او خپو دا خو زمونږ د دین نښې وې دی به موږ ته دین بیاناو الله به راته یاداو هغه مړه شو شیطان ورته د انسان په شکل کې راغی ورته تاسو ولې دومره پریشانه کېږئ زه به تاسو له د هغې صورتونه جوړ کړم د هغې شکلونه به جوړ کړم او تاسو به د هغې کله کله دیدار کوئ نو تاسو ته به الله یادېږي هغوی دا خبره ده نه شکلونه یې وله جوړ کړو شکلونه یې جوړ کړو نو دوی به کله کله راتله نو خپلې سترګې یې پې یخولې دې دور کې هم خلک بعضې داسې تصویر یې ځان سره ویستلی د پلار د نیکه ډېر خپه کله د بچي ډېر خپه نه کله کله راوالي نو هغې ته لږ سات وګوري سترګې خپلې پې یخېږي کله ورته وجاړي کله څه کي کله څه کي بیا یې کېدي دغسې هغې به هم یو کمره کې ایښودي وو نو دوی به وکتل ورته دیدار به یې وله وکړو بیا به راوتله دا پیړۍ تېره شوه ورپسې بله راغله هغې ورو ورو نږدې شو نور صرف د دغې دیدار نه علاوه نور څه شروع کړو کته کېدل به پورته کېدل به سر به یې ټیټاو نور به ګراله نصرانۍ شکرانۍ شروع کړې ښه جو شرک شروع شو شیطان هغه دغسې سړي ته یو شرک ورته نه ښایي چې شرک کوه
دا ناروا کوه. نه اول هغه ته لار ښکلې ښکاره کي، نو په هغې باندې لګیای بیا نور قدمونه په هغې باندې ایښودی کېږي. خلک قصه کوي شیطانو د سړي سره انسان سره ملګری شو چې کله ته په لاره باندې نو یو لښته یې راواغسته، لښته کې هلته کې مخې ته چا ګاڼۍ ده کوله، نو هغې کې څه به لښته وواله، هغه لښته یې پې ګوړی پورې کړه، هغې کې وواله، هغه ګوړی دغه پورې ونښته، روان شو لاړ یو ځای ته چې هلته کې کېناسته، په دې کې مچانو په داسې خوږ شي پسې ګرځي، مچان پسې راله، دی به یو ځای کې ناستي، نو په هغې کې یو سړی دی د هغه سره خارو ده ناخارو رامنډې کړې، په دغه باندې مچان خوري. دا هغه ځای نه یو بل یو سړي سره باز دی، هغه باز چې رامنډې کړې هغه خارو یې وویشته، دا ونیوه او خارو یې مړه کړه. بل سړي چې ولیدو زما خارو یې مړه کړه، یا باز یې وویشته، هغه باز والا چې ولیدو یا زما باز یې وویشت، هغه سړی یې وویشت. په دې کې نور چې وکړه زموږ سړی یې مړ کړ، غره به پاله جوړه شوه، ګڼ کسان پکې مړه شو. شیطان دی خپل ملګري ته وی دا خلک اسې لګیا دی ما ته دغه کوي، ما څه چل کړلی، اوس په دې کې ما څه چل کړو، ما ته په دې کې څه قصور و. نو اولنی قدم هغه چې ږدي نه ډېر ښکلی کېدي، نو اوس په هغې باندې بیا خلک روان یې ورو ورو، او دا ټول حرامیتوب په هغې ګوړه کې دی. هغه کسب یې وکړو ټولې به ځای ته ورسول. نو شیطان دغه کسب وکړو، صورتونه یې وله جوړ کړو، او د هغې نه وروسته ورو ورو مینه محبت کې خلک زیاتېدو، شرک شروع شو. نو کله چې نوح علیه السلام راغی او خلکو ته باندې محنت شروع کو، توحید دعوت شروع کو، د شرک رد شروع کو، نا خلق لګیا دي. هغې وایي او خلکو چې ته پرې نه دی، ښه دا خپله مسله پرې نه دی، خپل کار پرې نه دی، دا خپل باباګان چېرته پرې نه دی. لا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوس ویعوق ونسرا، او چېرته ود بابا پرې نه دی، یعوق بابا پرې نه دی، نصر بابا پرې نه دی، دا راټینګ کوي، دا راونیسئ، ښه د دې عبادت کوئ. ود ولا سواع ولا یغوس ویعوق ونسرا پنځه د بوتانو نمونه دي، هغه دا اصل کې نیکان بزرگان تیر شیو، د هغې شکلونه جوړ کړي، نه خلک به یې لګیا شرک شروع کړو. نو بیا الله یې پرېښودی دی، صرف دقه باباګانو ته بزرګانو ته او هغې ته یې کار ویل دی، دا خپل الهه ګڼلی، خپل مشکل کشا پر یادرس یې هغې ګڼلی. نو دی دغه ځکه وی ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، دا اورېدلې دا خبره موږ په خپلو پلرانو نیکونو مخکینو کې. ان هو الا رجل به جنه، نه دی دا مګر یو سړی دی چې په ده باندې لیونتوب دی. نوح علیه السلام دغه لیونی دی، وي دا روزانه لګیا دی، اوس پوچې دا اوازونه کوي، روزانه دا خپل مرۍ خرابوي. فتربصوا، انتظار کوئ بی په ده باندې حتی حین تر یو وخته پورې، دا خو لیونی دی، یو انتظار پې کوي یو وخته پورې، نو مړ به شي، خبره به خلاصه شي. قال رب انصرنی بما کذبون، خبره تیرې ده، نو آخر وخت خبره ورسېده د نوح علیه السلام ته هم وویلی شو چې نور خلک ایمان نه راوړي، الا من قد آمن، مخکې تیر شو، چا چې ایمان نه وړی هغې راوړلی نور نه راوړي. نو نوح علیه السلام ته چې کله خبره وشوه، نوح علیه السلام بیا خیرې وکړې، وی الله پرې نه دی. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا،
یا الله په دې ځمکه باندې یو کور د کافر پرې نه دی. نو نوح علیه السلام وخت په باندې مختلف دعاګانې کوي، نو ځان لم کوي. نو رب انصرنی بما کذبون، یا الله زما امداد وکړي په سبب د دې چې د خلکو زما تکذیب وکړو. دا خلک ما نه مني، زما تکذیب کوي، ما ته دروغجن وایي. فاوحینا الیه، نه الله وحی وکړه موږ هغه ته ان اصنع الفلک چې جوړه کړه کشتۍ جوړه کا بیاعیننا زمونږ په مخ کې و وحینا زمونږ په خونه باندې فاذا جاء امرنا، نو کله چې راشي حکم زمونږ وفارت تنور جوش وي. فاسلک فیها من کل زوجین اثنین، فاسلک فیها من کل، نو داخل کا پدې کې د هر قسم نه جوړی اثنین چې دوا جوړه دا پکې داخل کا یو جوړه د هر یو شي نه جوړه. بعضې علما بیا لګیا دي مفسرینو څه بعضې خبرې کړلي. وایي نوح علیه السلام به ولاړو نو یو لاس به اخواکانو په یو باندې به لګېده او بل لاس به بل باندې، نو دواړه بیا دغسې راغسته او هغې ته بیا اچول، نه ایسته به هغه څیزونه چې هغه په اوبو کې مړه کېږي هغه څیزونه یې داخل کړه کشتۍ کې. مخکې تېر شوي وو 3 چته کشتۍ وه، 10 ګزه دنګه وه، 3 چته وه، اوږدوالی 1.5 سل ګزه و. نو دومره غټه کشتۍ وه، په هغې کې چتونه هم مختص کړي وو، بعضې کې یو، بعضې کې بله، بعضې کې بل. نو دا کشتۍ وایي الله وی ما ورته وی فاسلک فیها من کلین، چې داخل که په دې کې د هر قسم نه جوړی چې دوا وهلک او خپل اهل لره الا من سبق علیه القول منهم، مگر هغه کسان هغه څوک چې فیصله شوي مخکې شوي په هغې باندې د دینه خبره فیصله شوي په هغې باندې الا من سبق، مگر هغه چې مخکې شوي په هغه باندې خبره فیصله د دینه. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، او ما مخاطب کېږه ما سره د هغه کسانو باره کې چې ظلم یې کړلی، چا چې ظلم کړلی، شرک یې کړلی، زیاتی یې کړلی، د الله په حق کې زیاتی یې کړلی. انهم مغرقون، یقینا دی ټول دی غرق شوي، دا ټول غرق شوي دي، ما فیصله شوي د غرق کېدو. فاذا استویت انت ومن معک علی الفلک، نو کله چې ته برابر شي او هغه څوک چې ستا سره دي په دې کشتۍ کې تاسو کله کېنئ کشتۍ به روانه شي، نو وایه الحمدلله الذي نجانا من القوم الظالمین، الحمدلله چې د ظالم قوم نه خلاص شو، ظالم قوم تباه شو. دا نه سړی مړ شو نو ته ها ډېر بدو شو، نه بدو نه شو، وایه الحمدلله چې مړ شو ځمکه ترې وزګاره شوه. څوک دی؟ دغه کافر. مسلمان مړ شي وایه انا لله و انا الیه راجعون، چې کافر مړ شو وایه الحمدلله، خبره خلاصه شي. د کافر مرګ دا خو د اسلام دپاره یو قسم فتحه ده. فقل الحمدلله، نو داسې وایه الحمدلله الذي نجانا، ټول تعریفونه د الوهیت خاص الله دپاره دي، هغه ذات چې نجات راکړو موږ له من القوم الظالمین، د قوم ظالمانو نه. وقل رب انزلنی منزلا مبارکا، او یا الله کوز کې منګه په کوزولو ښایستو سره، وانت خیر المنزلین، او یقینا ته ډېر غوره د کوزونکو نه، ته ډېر ښکلې طریقې باندې کوزول کې. یو خو د نورو خلکو کوزولي هغه نه، هسې کوزول کې یو سړی وجني، سړی ونې ته ختلی او بیا را کوزېدی نه شو، نه پسې مشر سړی پسې راوستي چې ورسره وکړو، ویې لکه رسۍ راوړئ، رسۍ چې راوړه رسۍ ورته ګزار کړه، دې باندې ځان کلک وتړه، ځان یې کلک وتړو، خلکو ته یې راکاږئ، هغوی هلکه وژنئ مې څه چل کوئ تاسو راکاږئ، هغوی نه دی به وایي لګیا به هغه چې راښ که په زوره باندې هغه به چې د رارتاوېده جو په قلاره به رارتاو شوی، هغه چې دې راښ که جو په ډق باندې راغی سړی مړ شو. نو هغې دا خو موږ خو ډېر شی داسې د کوهي نه راخېجولي، وایي ده باسې وخت راغلی و،
نو دې کوزولو طریقه دا نه ده. الله چې کوزوي نو ډېر ښکلې طریقې باندې کوزوي. رب انزلنی منزلا مبارکا، مطلب دا هر وخت کې به الله ته عاجزي کې کشته کې ناسې ټول غرق کېږي، غرق شو تب کې بچې نو بیا هم الله نه به سوال کې او دا خو زما هنر دی، دا زما پلان کې دی ډینګې نه، ځان ته به غرق کېږي نه. رب انزلنی منزلا مبارکا، یا الله کوز کې منګه کوز کې مال را په کوزولو ښایسته وسله و انت خیر المنزلین، او ته بهترین د کوزونکو نه. ان فی ذلک لآیات، یقینا په دې کې خامخا نښې دي. و ان کنا لمبتلین، یقینا موږ یو امتحان اخیستونکي، موږ خلکو باندې امتحان کوونکي یو. الله امتحان دی، دنیا دارالامتحان دی، امتحان به کېږي. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، بیا پیدا کړه موږ وروستو دې نه قومونه نور خلک پیدا شو. نو چې نور پیدا شو نو هغې کې چې کله حالات بدل شو نو فارسلنا فیهم رسولا منهم، نو راولېږل موږ په دې کې رسول د دې نه، د دې د قوم نه، د دې د خلکو نه، ان اعبدوا الله، په دې مسله باندې چې او خلکو بندگی کوئ د الله، او خلکو الله یو ومنئ. ما لکم من اله غیره، نشته ستاسو دپاره د الله نه سوا بل اله. افلا تتقون، تاسو تقوا ول نه اختیاروئ. نور ورپسې راغلو عادیان، راغلو سمودیان، راغلو نور قومونه راغلو. د بعضې قومونو نوم الله نه دی اخیستی دلته کې. دا خلک راغله، دې پسې پیغمبران راغلي او پیغمبر دا مسله پیش کړله، بیان یې کړلی، دعوت یې ورکړلی، خلک یې رابللي توحید طرف ته. نو رکوع ختم شوه، دغه باندې بس کو بیا انشاءالله. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، یقینا لېږلی موږ نوح علیه السلام دا قوم ته. فقال یا قوم اعبدوا الله، نو ای قوم زما بندگی کوئ د الله. ما لکم من اله غیره، نشته ستاسو دپاره د الله نه سوا بل اله. افلا تتقون، تاسو تقوا ول نه اختیاروئ. فقال الملأ الذین کفروا من قومه، نو وی غټانو دا کسانو چې کفر یې کړی د قوم د هغه نه، ما هذا الا بشر مثلکم، نه دا مگر بشر دی ستاسو غوندې. یرید ان یتفضل علیکم، غواړي دی چې لوی دی، چې غوروالی دی حاصل کړي په تاسو باندې، د فضیلت حاصلول غواړي په تاسو باندې، مشري حاصلول غواړي په تاسو. ولو شاء الله لانزل ملائکة، کچری الله غوښتی نو خامخا را لېږلی وي ملائکو لره. ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، ندی اورېدلي موږ دې خبرې لره په خپلو پلرانو مخکینو کې. ان هو الا رجل به جنه، نه دی دا مگر یو سړی دی چې په ده باندې لیونتوب دی، په ده باندې جنات تی وایي، لیونتوب دی پې. فتربصوا، انتظار کوئ په ده باندې حتی حین، تر یو وخته پورې. قال رب انصرني بما کذبون، وی یا الله په سبب، یا الله امداد وکړې زما په سبب د دې چې د خلکو زما تکذیب وکړو. فاوحینا الیه، نو وحی وکړه موږ هغه ته ان اصنع الفلک، چې جوړه کړه کښتۍ، بأعیننا زمونږ په مخ کې، و وحینا زمونږ په وحی باندې. فاذا جاء امرنا وفارت التنور، کله چې راشي حکم زمونږ د عذاب د طوفان، وفارت التنور، او تنور جوش ووي تنور راو خټ کېږي، تنور کې اوبه راشي. فاسلک فیها من کلین، نو داخل کا پدې کې د هر یو نه زوجین جوړی شي دوه. وهلک خپل اهل لره الا من سبق علیه القول منهم، مگر هغه څوک چې مخکې شي په هغه باندې فیصله د دینه. ولا تخاطبني فی الذین ظلموا، و مخاطب کېږه ما سره په هغه کسانو وباره کې چې ظلم یې کړلی، انهم مغرقون، یقینا دی غرق شوي. فاذا استویت انت، نو کله چې برابر شي ته، ومن معک، واسو چې ستا سره دي په کښتۍ باندې، کښتۍ کې. فقل الحمد لله، نو وایه ټول تعریفونه د خدای توب د الوهیت خاص الله دپاره دي. الذي نجانا من القوم الظالمین، هغه ذات چې نجات راکړو موږ له د قوم ظالمانو نه. وقل رب انزلني منزلا مبارکا، او وایه الله نازل کې موږ کوز کې موږ په کوزولو ښایستو سره. وانت خیر المنزلین، او یقینا او ته ډېر غوره د کوزونکو نه. ان فی ذلک لآیات، یقین په دې کې خامخا نښې دي. وان کنا لمبتلین، یقین موږ یو امتحان کوونکي. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، بیا پیدا کړه موږ وروستو دي نه قومونه نور. فارسلنا فیهم رسولا منهم، نو راولېږل موږ
راولېږه موږ په دې کې رسول د دې نه ان اعبدوا الله په دې مسله باندې چې خلکو بندګي کوي د الله یو ومنئ ما لکم من اله غیره نشته ستاسو دپاره اله د الله نه سوا بل افلا تتقون تاسو تقوا ول نه اختیاروئ الله رب العزت موږ له قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین